او کچیر یو مقتدی نه 2 رکعاته 3 رکعاته یا یو رکعت تیر سوی اوس امام سلام ګرځي دغه مقتدی به سلام نه ګرځي فقها فرمایي کچیر دغه مقتدی سلام ور سره قصدن وګرځاو دغه منځ فاسد سو المنځ واجب الاعاده د دوباره باندې تړي او کچیر په خطا سره دغه سلام وګرځاو به المنځ نه فاسديږي یو رکعت یا 2 رکعات د مقتدی نه تیر سوی دغه نور 2 یا یو رکعت په وسوړ ادا کوي فقها فرمایي چې دای کله د یو رکعت یا 2 رکعاتو لپاره ولاړ اوس دغه یو 2 رکعات صفات سوي دي یا هو په دغه کې یو ډکی یا بتس کوم رکعاتونه صفات سوي هغه رکعاتونه په هغه انداز سره کې مثلا دی و سړی نه د ماسپښین 2 رکعات پاتس او هغه 2 رکعات سي اول پاتس سوي هغه دواړه ډک پاتس سوي ډک مطلب الحمدلله او قرات کې ویل کیږي نو دای په ولاړ سي دي سبحانك اللهم لبل من شروع کله چې د امام سلام نو ورسته دای دریم رکعت ولاړ سه دای په دغه کې منفرد ده دی ویاز المنسکون کیدا دای به سبحان المنشور کی سبحانك اللهم بوایي اعوذ بالله بسم الله والحمد لله وقرات بوایي په دې بل رکعت کې بیا د الحمدلله نکار شروع او کچيري دغه یو رکعت تیر سوی یا د مقام 2 رکعات تیر سوی دی یو ډک تیر پاته ده یو تس تیر پاته ده بیا به اول دی ډک کوي بیا به کینی قاعده به وکي بیا به د دریم رکعت لپاره بیا ولاړ شي هغه به خالی وکي یعنی صرف سوره فاتحه به کې وایي دغه د منځ د ادا کولو طریقه ده